بسم الله الرحمن الرحيم. ولا بد في الماضي المثبت للمنفي من دخول لفظة قد المقربة زمان الماضي إلى الحال لغة على الماضي المثبت الواقع حالا ليدل بها على قرب زمانه إلى زمان صدور الفعل. خجی ما قبل اخیر سبق دے دا حال دا پارا کا حال تعریب منگ ذکر کرے و بے مرلا معمول بے اعتبار سراسم سبق لگ دینو پرے واو رئی تعریب دا حالم ذکر کرے و والبحث کی دا حقا لفظ طویلی کی چی حیعت دا فاعل یا دا مفعول یا دا دوارو بیانی دا دی حیثیتنا چی دا فاعل و مفعول دے. دو نمبر بحث کم معمول تقسیم کرو معمول یعنی فاعل و مفعول ذو الحال چکلا دا د فعلی لفظی حقیقی دا بارا معمول وی او کلا د فعلی لفظی تقدیری دا بارا وی او کلا د فعلی معنوی دا بارا وی. بین بیان دا عامل کرو عاملی دری قسم دے کلا فعل وی کلا شبه فعل وی او کلا معنی فعل وی. څلورم نمبر هم د شرط بیان کړو شرط دا دی چې حال به نکره وي او کوم دی کې چې معرفه راغلی ده نو متأول او ذو الحال به غالبا معرفه وي. بهم د قواعد بیان شروع کړو پنځم بحث کې اوله قاعده دا و چې کله حال خالصه نکره وه تقدیم په ذو الحال باندې واجب دی. دویمه قاعده دا و چې کله عامل معنوي وي نو به حال په ذو الحال نشي مقدم کې عامل باندې نشي مقدم کېدلی. دریم نمبر که عامل ظرف وي نو به پکې اختلاف دی یا وایه که معمول ظرف وي نو په عامل معنوي مقدم کېدلی شي. څلورم نمبر کله چې ذو الحال مجرور وي په حرف جر سره یا په مضاف سره نو حال ذو الحال یا پامل باندې نشي مقدم کېدلی. څو قاعدې شولې څلور. پنځم نمبر قاعده ویلی وه چې کله لفظ جامد و که مشتق خو چې په هیئت د فاعل هیئت د مفعول باندې دلالت کولو حال واقع کېدلی شي. ضرورت نشته دی چې جامد تاویل د مشتق ته واړو تاویلن مشتق ته واړو. شپږم نمبر قاعده پرون ویلی وه کله کله حال جمله واقع کیږي ځکه جمله په هیئت د فاعل او د مفعول باندې دلالت کولی شي. به ویلو شرط دا دی دغه جمله به خبریه وي او به هم دا ویلو چې عاید پکې ضروري دی ځکه جمله من حیث الجمله مستقل شی دی حالانکه د حال ربط پکار دی ذو الحال سره. نو کله وو وي او کله ضمیر وي کله دواړه پنځه قسمه د جملې هم جوړې کړې وي که نه. که چېرې جمله اسمیه وي نو بهتره دا ده چې و ضمیر دواړه او که صرف و به هم جایزه ده او که صرف ضمیر نو جایز ده خو سره د ضعف نه. او که چېرې مضارع مثبت وي دویم صورت دی نو دلته به صرف ضمیر وي و نشي راتللی. او د دې نه علاوه کوم درې صورتونه دي مضارع منفي ماضي مثبت او ماضي منفي په دغه درې وړو صورتونو کې هغه سره د او ضمیر دواړه هم راتلی شي صرف و هم راتلی شي صرف ضمیر هم هېڅ قسمه ضعف به هم پکې نه وي. دا قصې تېره شوې وي که نه. شپږمه قاعده واورئ مولوي صاحب کله چې حال ماضي مثبته واقع وي نو ضروري ده چې قد پې داخل وي. بس دا مسله شوله. کله چې ماضي مثبته حال واقع شي نو په دغه حال باندې په دغه ماضي مثبته باندې قد داخلول دا ضروري دی. څوک پې پوه نه شو زو مخکې که نه دا قد کله لفظن وي قد رکبه او کله کله تقدیرن وي جاؤکم حسرت صدورهم څنګه دی را بشیر الازا او جاؤکم حسرت صدورهم قد حسرت برحل غوک شیو دکھا. بس دا مسئلہ
قاعده وشولا چې کله حال ماضی مثبت سیوای کله ماضی مثبت حال واقع شو قد وبکه داخله او کله لفظا قدر اوړو او کله تقديرا وی نور کسی کو ورته وګورئ ولا بد فی الماضی المثبت او ضروری ده په ماضی مثبت کې للمنفی منفی نه یادوخه ځکه منفی کې قد داخله ول د ضروری ندی چې شي نه پکې لا بودی د سبب کې ضروری دي من قد علامه ور سره د عبارت روي سلو من دخول لفظه قد اعتراض نه جواب کوي چې لکه من فقد معنی څنګه ور داخل شو قد خو حرف دی ویجب دخول معنی ور داخل له من دخول قد نو به اعتراض دی چې دخول به مضاف شي او قد به مضاف الیه نو حرف خو مضاف الیه هم نو واقع کیږي ویجی دلته لفظ قد مراد دی او دا قاعده ده کله چې د یو حرف نه حرف تهجی نه لفظ مراد شي نو په دغه ترکیب کې دغه حروف تهجی به اسمي په نه شي قاعده معنی کله چې حروف تهجی وي هغه نه لفظ دا غي مراد وي نو په دغه ترکیب کې به دا څه وي اسم وي ندلته قد نه لفظ قد مراد دی نو اسم د مضاف الیه جوړیدل شي بلکې من د بار مجرورم جوړیدل شي او سوال دا دی بر وګورئ چې کله ماضی مثبت حال واقع شي نو قد به وری ور داخله وي دا خبره هم نه کړي کنه نو بر وګورئ ځکه ولې چې د حال دا قانون دی بر وګورئ چې د حال او د عامل حال زمانه وي د حال اوس چې کله حال ماضی وي او عامل مضارع وي نو ماضی خو مقدمه مضارع باندې نو زمانه د حال چی چونکه ماضی د اب مقدمه شي په زمانه د عامل باندې نو دا صحیح شو قاعده ور سره ماته شولا چې د دوړو زمانه وي نه د دې په وجه په دې ماضی باندې د څوک چې حال واقع شوی قد ور داخل کا او قد دا کردار ادا کوي چې ماضی حال ته رانږدې کوي نو ماضی برانږدې کی رانږدې کی نبی بد عامل او د ماضی زمانه بل ته نږدې شي بس دا به کافی شي تاسو پوه نه شولې الکه قاعده د چکلا ماضی مثبت حال واقع شي قد به ور داخله ولید سیده زکا چې دام قاعده د چې د حال او د غیر د عامل زمانه به یووي نو چکلا حال مضارع وا او عامل مضارع وا او حال ماضی وا نو زمانه د حال خو مقدمه شولا نو قد په ور داخل کړه دې د پاره چې دا قد د غمازی کوم چې حال واقع شوه حال تیرا نږدې کی نو په دغه صورت کې به د عامل او د حال زمانه قریب شي او قریب د شی معنی شي حکم دی نه شي لګي نصیب شي لګي یو زمانه وګورئ دا المقربه هغه قد يدوم چې هغه نږدې کون کی زمان الماضی لرا الى الحال حال تلغتن در اعتراض نه جواب دیتا سوي لګورئ الکه دا قاعده چې دا قد ماضی حال تر نږدې کی دا خدا کنه تاسو بسر میزان صرف کې ویلي دا خو حال نه لغوي حال مراد دی او موږ خبره به اصطلاحي کې روانه ده اصطلاحي حال کې لغوي حال معنی دا چې قد کله په ماضی داخل شي نو دغه ماضی حال تکلم چره کنه د کوم حالت کې خبري شروع دي تر نږدې کوي قد قاعده سره ماضی را نږدې کوي حال لغوي ته حال لغوي نه مراد څوک دی تکلم ولا حالت او دلته خو ماضی حال اصطلاحي واقع شوه دی نو جواب دادی مولی سیم حقیقت کی قد ماضی حالی لغوی ترا نزدی کی تکلم تا خو مجازن کله چې ماضی حال واقع شي او قد به ور داخل کو نو په دغه صورت کې دغه حال اصطلاحي چره دام دغه ماضی دام رخلی عامل زمانه ترا نزدی کی پوه نه شولې ورته وګورئ لکه مثلا جاءني زید راله قد ركب غلامه ركب خو ماضی دا زید راله مړه د سره بسې نږدې غلامم سور شوی قد ركب غلامه خیالم دې کنه قدر نږدې کوم مجيء د زید سره رکوب د غلام بالکل نږدې
نو به ووريخه ولا بد في الماضي المثبت من قد كم قد المقربه چې نزدیکی زمانه د ماضی الى الحال حال ته لغتا نزدیکی د حقیقت کی وینو علامه د دې بیانو کو جلت حقیقت ویغا على الماضي المثبت الواقعي کله چې داخل شي لفظ د قد پچا داخل شي په ماضی مثبت باندې کوم ماضی مثبت الواقع کوم چې واقع شي حال الک ول قد داخل اليد الله دیر بار چې دلالت وکي به هذا قد دخول بوجه على قرب زمانه په دې خبره چې زمانه د حال نږدې ده الى زمان صدور الفعل د ال چې کله د فاعل نه حال وی کا شان حال وی فاعل نه نو الى زمانه چې دا حال را نږدې کې زمانه د صدور د فعل زمانه د صدور فعل ته من ذل حال نه چې صدور د فعل کېدلو کوم زمانه و نو حال غیر نږدې کی او وقوعه یا دلالت وکي على قرب زمانه چې د حال زمانه نږدې ده وقود فعل عليه بذل حال باندې چې کله فعل واقع کېدلو دقه زمانه ته د حال ول زمانه را نږدې شي باغی دلالت وکي خو تجوزا ګره مجازي ویلو ښا دلته مجازن دی اصل کې ما تاسو ویل الحال اللغوي پر نږدې کوي ماضی باندې چې قد داخل شي نو حالي لغوي ته د تکلم کوم حالت د دې تر نږدې کوي حال اصطلاحي کې دا قصه مجازن ده كمان لأن المتبادر من الماضي المثبت إذا وقع حالا أن مذيه إنما هو بالنسبة إلى زمان العامل رازي بير اعتراض جواب کو تاسو لګ برو غريغا انتي آسان ده اعتراض دستا خبره چې قد په ماضي ور داخلي د دې لپاره چې دغه ماضي چې دا څوک چې حال واقع شوه دا نږدې شي چاته هغه د عامل زمانه ته خدا به الو چې کله د عامل زمانه عامل مضارع و او حال چې دا ماضي و نو د حال زمانه مضارع باندې مقدمه و قدم ور داخل کو چر نږدې کی د سیده کنه خو سوال دا دی کچری عامل هم ماضی و حالم ماضی و نبی خود دوړو زمانہ سمی ودا نبی قد ولی ور داخله لك جاءني زيد قدرك بدلتم داخل له سوال پوه نه شوي سم ویلو شکل عامل څو ګوره به ووري کامل مضارع و صحیح او حال چې څو ماضی و نو حال باندې من قد ذکر داخله و چې دا قد په وجه د حال چې د ماضی دا چا تر نږدې شي مضارع ته متکلم دی حال دی وخت تر نږدې شي د سیده نو سوال دا دی چې کله حال ماضی و او عامل هم ماضی و نبی خو له دوړو زمانه سیمی ودا دا کنه دا نبی قد ولی ور داخله به خو زمانه ای ودا زمانہ د حال چې دا د زمانه د عامل سره مقارنه ده الریډي ولی را نږدې کې قد ولی داخله جواب تاسو لږ متوجي شئ جواب دا دی مولوی صاحب کله چې حال ماضی و د دې د ماضی توب د عامل د زمانه په اعتبار سره دی که د عامل زمانه ماضی و وی دی خو چې حال ماضی و نو د دې په اعتبار سره ماضی دی مطلب د دې نه مخکې دی پوه نه شولې عامل چې کله ماضی و او حالم څو ماضی و نو د دې حال د ماضی توب د عامل د زمانه په اعتبار سره دی یعنی د عامل د زمانه نه حال ماضی کې لري دی مخکې دی په دې اعتبار سره حال ماضی ده نه رسېږي ما مثلا ګوري ښه پرون زید راغلی استاد صاحب ملکه جانی زید ما ته زید راغلی نو زید پرون راغلی ماضی ده کنه قد رکبا اغینا مخی غلامی اثور شویو مخی اغینا گوری د پرون نم مخی حال ماضی توب د عامل د زمانی نم شو مخی شو پوینو شی خبر مانی نو قد ور داخل که چی د عامل کما زمانه پا ماضی کی ده چی اغی تا خورا قریب شی کنا وزن پوینو شوی او تو گوری لأن المتبادر زک متبادر من الماضی المثبت ندادا اذا وقع حالا کله چې حال واقع شي نو د دینه متبادر ده چې ان مضیه چې ماضی توب د حال چې ده انما هو
دا بالنسبت الى زمان العامل دا بنسبت سره زمانه د عامل ته د عامل زمانه به اعتبار سره به حال ماضی کی وی فلا بد من قد بهر حال قد پکار دے حتی تقربه تر دی چی دا قد حال را نزدیک الیه زمانی دا عامل تا فیقارنه اور سر مقارن شی او قاعدی موافق شی زمان دا حال او دا عامل با مقارنه دا خبر حل شی وهذا بخلاف مذهب الكوفيين تاسو پوه شولئ دا مذهب دا د جمهور بصرین او کوفین وی بی هیڅ ضرورت نشته دی چې کله ماضی مثبته حال واقع شي قد پې راوړي ضرورت نشته نه لفظا قد ته ضرورت شته دی او نه مقدر ته ضرورت شته دی واورئ وهذا بخلاف دا کم قاعدم ذکر کړل چې حال باندې بقد داخله چې کله ماضی مثبت وا دا بخلاف مذهب الكوفيين دي فإنهم لا يوجبون او نه واجبي قد نه ظاهرة واجبي ولا مقدرة او نه مقدرة واجبي پوه شولې خبره ختمه شوله کا دغه پوری مخکې راځي وس ما ویل چې کلم ماضی مثبت حال واقع شي څوک به ور داخله او قد ور سرم دا ویلو د قد بکله لفظا وی او کله مقدر وی نو څه تو ګوري سواء برابر خبره دا دغه سمخ کې رسراتن کې عبارت سره دی خدا كانت ظاهرة اشاره وکړه چې لکه ظاهرة خبر دی د كانت محذوفه سره د اسم محذوفه د پاره برابر خبره ده کچری دغه قد ظاهر وی فی اللفظ کې لکه جاءنی زید قد رکب ګور قد اشتری غلامه او یا مقدر وی منویه نیت کې مراد وی لکه لا قول الله تعالی جاءوکم تاسو تراشی حسرت صدورهم قد حسرت صدورهم قد وکیده نو حسرت حال لیکا ماضی مثبت ده نو قد پکې مقدر ده ای قد حسرت تاسو ورسېدلې به لګم مسلې ته وګورئ کوفین وی چې قد راول بنشتری بصرین وی شتا به منګوال صاحب د کافی وی قد کله ظاهرتن وی او کله مقدرتن وی خو امام سیبوی او امام مبرد وی بی قد بصرف و صرف ظاهرتن وی مقدرم نشرات صرف بظاهرتن وی دوی اختلاف شو یو د کوفین اختلاف وی قد ته ضرورت نشتا یو د امام سیبوی او د مبرد اختلاف د دا دواړه په شریک باندې وی چې قد براوړو خلف زن بی مقدر نه منو نه به اعتراض وکړه چې لکه قد حسرت کې جاءوکم حسرت کې خو قد نشتا حال له وسکه تاسو وایي چې قد بلفظی ذکر ویدل تشتا حالن کې ماضی مثبت حال واقع شوی نو سیبوی په تعویل کوي وای اصل کې د حسرت د صفت ده او د موصوف محذوب ده جاءوکم قوما پکی پٹ دیکھا قوم راشی اغا موصوب دے صفت سوک دے حسرت صدورهم انو دا جمله حالیه نه دا حسرت بلکہ دا جمله صفتیه دا نرسی بی دا خبر شاو کللا سبوی مبرد دوی چی نجی دا حسرت صدورهم بدعا دا الله دې زړه تنګ کی دا مطلب دی دا څه حال نه دی خبره ختم شوله ورسېدلې پی نو حسرت صدورهم کې قد نشته دا دواړه جواب کوي یو وی چې دا صفت دی جمله صفتیه ده حالیه نه ده او بل وی دا بدعا د دعایه ورته وی وهذا دا قد مقدر کېدل بخلاف مذهب سبوی والمبرد دی فإنهم دا دواړه چې لا یجوزو جایز نه ګڼي لا یجوزانی جایز نه ګڼي حذف قد چې قد دی پټوي فسبوی هچ دی یو اول او تعویل کوي قوله تعالی د الله تعالی دی قول حسرت صدورهم بقوما سرا حسرت صدورهم جاءوكم قوما حسرت صدورهم فتكون جمله نشيب جمله حسرت صدورهم ولا سبشي صفه موصوف محذوف صفت موصوف محذوفه وهو الحال او ببا قوما چې هغه حالي نو حال خو اسم شو حال څه شو خو اسم چې کله حال واقع وي نو قد په کې ضروري نه نو ځکه قد نه راغله دا خبر مې نه وکړې مخکې والمبرد چې يجعله جمله دعائيه جمله دعائيه ګرځي تصور رسیدلې برحل صاحب د کافی وی ولا بد في الماضي المثبت من قد مثبت ویلی وا که ماضی منفی وینو به الکه ماضی منفی هم
مقدم وی کنه عامل به مؤخر نه دوړو زمانو خو نه شو وی نه جی کله چې ماضی منفی وي نفي کې استمراري بشي نشتا 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 دا نشواله راځه تر عامل زمانه پورې نشته ما جاءني زید ما ركب غلامه رال زید د حال کې چې تر وسین دي جاء مجيئت زید پورې غلام نو سور شوی ورغه نفي تر وسره ورسیدره خیرم دې کنه جاءني زید ما ركب رال زید د حال کې چې تر وسه وګورئ وإنما لم يشترط أو شرط نشر ذلك دغ دخول لقد في المنفي ولي لاستمرار النفي زك نفي کی استمرار وي كلام نفي دے بلا قاطع څوک نشته چې دا استمرار کټ کی فيشمل زمان الفعل شامل بشي زمانه د فعل مطلب د عامل زمانه ته دوړ وي وشي ويجوز حذف العامل څوک ايدي وشوري مجموعه تور شپږ وما قاعده توجه جی الکا دا حال چونکه معمول له او د دې عامل فعل شبه فعل معنی وی راځي نو دا کله کله حذفيږي کچري عامل فعل وینو چي حذفيږي خو کله به حذفيږي چې قرینه موجود ک قرینه نه بین شخص پیدلې ور سره دا قرینه ک حالیه او ک مقالیه وا دوړو صورتونو مثالونه را بیانې کا تو ګورئ ويجوز حذف العامل جائز حذف د عامل في الحال دا حال في الحال ذکر ویل شرکا العامل کی الف لام یا حدید دا حال عامل یادو بل باستنی رسید دنگی دلی دا مغه اعتراض نه جواب دی مخکم کړو چالکا بیان په حال کې شروع د تعامل دلاړي حسب دی او کنه دی دا هو خروجا البحث نه جواب دار عامل د چا یادو یار دا حال یادو نو مد حال د متعلق بیان بینه د حال بیان دی ويجوز حذف العامل في الحال لقيام قرينه دا ال چکل قرینه موجوده وي دا می ترا نه جواب دی جانی زید راکبا دلته عامل نه دی حذف وي قرینه نه موجوده کنه لاټو اسی ترازونه کې نو قرینه به ضروری وي که حالی وي حال قرینه وی لکه دا قول للمسافر یو سره په سفر روان دي تو راشدن مهدیه زه خلک وای کنه په مخه دی ښا دا وته نه وای چې زه په مخه دی ښا زه سر دا وته نه وای انصرف څوی مخه دی ښا فعل حذف شو زه په مخه دی ښا دا مطلب دی څوک به کې زه ذکر کوي وګورئ لکه راستو قول چې مسافر دی وي اعتراض الک مسافر خبر رسیدلی اوس بو ته څه چې الک وزا نو جواب ای الشارع فی السفر سفر کی شروع کوي غیا دو مغاړه تم بیزه اعتراضونه کې المتهی ول او المتهی له اله شروع نه کړي تیارې کوي تیارې کوي کې وی سفر ته څو ته راشدن مهدیان سر راشدن سر به کې حسب دی قرینه په موجوده ده کنه روان دی دا حال چې به دلالت کوي چې فعل حذف دی څوک حذف دی غسر دی بقرینه حال المخاطب بقرینه د حال المخاطب نزدک چې هغه سیرورت شروع کینو خجدار ته د مهدیان څه دی نه کې دوه احتمال دي یا خود راشدن صفت دی او یا حال بعد حالین دی دویم حال دی وقوله مهدیان اما صفه لراشدن یا صفت دی لراشدن دوباره اعرابه کوي د دې کې خال راشدن بنوي او یا حال بعد حالین او کله دا قرینه مقالیه وی څوی لکه یو سړي ته د تاسو کې کیف جئت الګ څنګه را لیار پیدل وی کسور وی جی راکبن دلته سرب راکبن ویلو جئت حذف کو ول مقالیه قرینه شتکنه سوال کې جئت ذکر د فعل المذکور فی السؤال كالمعاد في الجواب 65 نمبر مادم دا السؤال معاد في الجواب سوال چی دا جواب کی معادی تاسو رسی کنه دا مقالیه شولا كيف جئت اي جئت راكبا كقولك راكبا لك تراكبا ویلی من اغا سائل ته یقول چتا ندبو سوک كيف جئت تو جئت راكب تو راكبا اي جئت راكبا بقرينه السؤال ومنه قوله تعالى دين الله تعالى قولم ده قرين مقاليه بربل قولم ذکر کئ ايحسب الانسان ويغمان کئ انسان الله نجمع عظاما
چې موږ به جمعنو ګړو کې دي بلا قادرینا دلته قادرینا حال له او قرینی مقالی سره فعل حذف دی بلا قادرینا بلا نجمعها موږ به داړو کې د جمع کو او د حال کې چې موږ قادر می او یجب حذف العامل تاسو ورسېدلې بس به